چې په بعضو ځایونو کې دروغ ویل شي جایز دي. دروغ ویل یا توریه کول، دروغ ویل یعنی توریه کول. توریه و دې ته وایي چې د یو خبرې دو معنی، د یو خبره داسې وکړي چې د هغې دوه معنی جوړېږي او ستا مراد ته یو معنی او اورېدونکي والا مراد ته بله معنی والي. لکه مثلا د جنگ په حالت کې وی دروغ ویل داسې جایز دي. دشمن سره د مسلمان سره نه، د دشمن سره چې کله کفارو سره جنگ دی ته پکې دروغ ویل جایز دي. چې زی حمله کې په مشرق طرف ته ځي، حمله کې دشمن باندې خپلو ملګرو ته ووایې یا داسې دروغ ووایې چې زه ځمه مغرب طرف ته یا شمال طرف ته دشمن باندې حمله کوم. دې دپاره که ته ورته مخکې نه ووایې خو هغه به تیاري وکړي، ستا مقابله به بیا وکړي، ډېر نقصان به ته ورسي. څوک ستا ملګرو کې به څوک داسي سوال جواب به ورسوي هلکه په تاسو حمله کوي، ځان تیار کوي. نو مسلمان د جنگ په حالت کې داسې دروغ ویلی شي. توریه دې ته ویل کېږي چې یو صاحب راغی او تا نه تپوس کوي چې صاحب پلانکي دې نه ولیدلې دلته نه و، څه شو؟ نو که ته ورته اوس وایې چې یاره هغه دلته و او اخوا لاړه، نو ممکن د هغه ته څه نقصان ورسي. لکه زمونږ د علماء دیوبند په واقعاتو کې علماو کې یو واقعه داسې راغلی ده. انګریز د علماء دیوبند کې یو عالم تیر شوی دی، د هغوی د نیولو دپاره او د ګرفتارولو دپاره چاپې وهل شروع کړه. خو انګریز ته خو دا پته نه وه چې دا پلانکي کس څوک دی. ارسپۍ ته خو پته نه یو صرف اډر جاري کې منډه ورشئ پلانکي راونیسئ با باندې چاپه واچوئ. هغه تصویر زمانه هم نه وه چې تصویر ورته مخې ته وښایي دا کس دی. نو دغه د انګریز سپایان او پولیس راله، چې راله د ده خواله راله، دته وایي چې صاحب هغه پلانکي دې نه ولیدلی؟ هغه د خپل ځای نه لږ ورخوا شو، وي اوس دلته و. چې کوم ځای کې اول ولاړو د هغې نه لږ شان دی ورخوا شو، وي اوس دلته و. دی ورته نه وایي چې زه نه یم، یا زه یم یا نشته. نو دروغ کې م رانله، هغوی ته یې دا ووایي چې لکه اوس دلته و، نو 2 سیکنډه مخکې دغلته و که نه دې خوا شو دی. دې ته توریه ویل کېږي چې ستا معنه ته یوی او مخاطب ته بله معنه والي، چې دلته و تلي به دې نه به تلي که نه. محترمو فرمایي دویم د چاروغه کې صلح کې په هغې کې دروغ ویلی شي. بار بار موږ دا خبر د علماو نه اورو، داسې دروغ ویلی شي ځکه د دواړه طرفین چې دواړه په غوسه کې، یو هم هغه ته بد رد وایي او دا بل هم ورته بد رد وایي. یو هم وایي که ما ولیدو نو برابرومې، بل هم وایي که ما ولیدو نو برابرومې. یو هم وایي زه په حق یم، بل هم وایي زه په حق یم. نو جرګې والا چې کله ورشي د هغوی روغه کوي، نو جرګې والا دا اختیاري او ویلی شي جایز دي چې ورته وایي پلانکي خو ستا باره کې ډېر ښه سوچ لري، هغه وایي خو زما ډېر زما مشر زما ورسره ښه تعلق دی، بس غلطي رانه وشوه که یې راته یې ماف کړه نو ښه به او بل ورته وایي هلته چې لاړ شي هغه ته وایي یاره صاحب خو ستا ډېر صفت کوي چې دا خو ډېر ښه سړی دی. دې جګړې نه خوښوي خو بس غلطي به وشوه، که یې معافي کړي راته نو ډېره به ښه وي، زما طرف نه ګوره معاف دی. نو 2 کسان منځ کې خپل منځ کې رايوځای کړي، صلح یې وشي، نو په دې کې دروغ ویل جایز دي. دریم هغه وی بیبي ته کله کله دروغ ویل جایز دي، خپلې بیبي ته، خو کله کله روزانه نه، هر ټیم دروغ کې نه. بعضې اوقاتو کې داسې یو کار
تا نه داسې لباس وغواړي چې ته ولې اغستې نه شي، ډېر ګران دی، یا تنخوا دې نه ده اغستې، دیاړي نه ده میلاو شوې، تا نه کپړې غواړي، بازار کې دي ما د پلانکې جوړه واله، ورته ویلی شي دروغ چې زه ورغلی وم جوړې ختمې شوې وې، دوکاندار وي چې را روانه هفته کې بیا راشي حقه جوړه بله راوړم، داسې دروغ ورته ویلی شي. خو الله دې معافي وکړو، زنانه ګورې بازار ته پخپله ځي کپړو له، دا دروغ هم کیسه ختمه شوې ده. دا داسې کې بعضې کس داسې موي په فخر سره ما له خو د بابي کپړې یلي نو ستا خدای پوهېږه، خیال دې که نه، بعضې کس داسې وایي بس هلکه جوړه دې کوم دی که یاره ما ته څه پته، دا خو ماله بابي دې اغستې ده نو ورندار دې راله اغستې، چې څوک په ورندار باندې د بازار کارونه کوي که نه الله دې دوی ته هدایت نصیبه کړي، نور به څه نه وایو، الله دې پوهې کړي، ځکه خپل عزت په خپل لاس کې بل له ورکول دا ډېره د بې غیرتۍ خبره ده، ډېره د بې غیرتۍ خبره ده چې خپل عزت بل ته لاس کې ورکړي. چې کله بعضو خلکو کې حیايي غیرت پکې نو هغه داسې قسمه تپوس هم کوي، ویره زما کور والا ناجوړه ده، خور مې، بیبي مې، مور مې، زه ډاکټر له بوزم اوس څه وکړم، باقي تپوس کوي، دا ډاکټر زنانه نه ملاویږي نو نارینه سره څه به کوو. لومبۍ شریعت مسله دا ده د یو څیز دپاره، یو مرض دپاره ډاکټر زنانه نه ملاویږي زنانو دپاره، نو بیا د مجبورۍ په حالت کې نارینه ډاکټر له بوتلی شي، خو چې څومره ممکن وي دومره به پرده کوي. مونږ د خلکو یو عجیبه سوچ دی، وي د مولا او د ډاکټر نه یو خلک پرده نه کوي، دې نه پرده نه کېږي، ولې نه کېږي؟ پردې مطلب دا نه دی چې ډاکټر ستن په مټ باندې وي یو ښځه مخ غونډ کا مخ کاره کي، مخ ته پټ کي، څومره چې ضرورت دی نو مونږ اکثر په داسې مټ نه چوتېږي، نو په کمیز د پاسه ستن وایي که نه وایي، زنانه هم د په کمیز د پاسه وایي که نه، ولې به د مټ کاره کوي؟ لازمي خو نه ده. بعضې وخت کې مونږ نارینه د مټ ستن بعضې ډاکټر نه وایي، په ټوټه باندې وایي، نو بغیر سره د کپړو مونږ ستن وو که نه وو؟ ولې مونږ د دومره بې حیایۍ شکار یو نن؟ محترم وارد مې دا کو چې زنانو ته بعضو موقعو باندې دروغ ویلی شي، که داسې دروغ نه وی بیا به روزانه جګړې نو کله کله پکې دروغ هم ویلی شي، خو دومره دروغ به نه وی چې بیا تا په دروغو کې تا سره جګړه کوي، دومره دروغ هم ورته نه ویل پکار، د مجبورۍ په حالت کې دروغ ویلی شي ورته خپلې بیبي ته. بهرحال محترمو وی دا دروغجن سزا ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای شونډې دې په کینچې باندې اور کینچیانې دي، په هغې دې شونډې کټ کېږي، ما تپوس وکړو دا څوک دي؟ دا دروغجن دی، دروغ وایي د بل د خوشحالولو دپاره، بې مقصده د کیسه کې مزې راوستلو لپاره. اکثر خلک څه قیصه چا څه قیسه کوي، دوه درې ورسره خپلې خبرې ملګري کړي، دروغ